چې مراد دې نه هغه واقع ده چې د نمرود خپل کسانو ته وی چې د ابراهیم علیه السلام د رب ګورم چې دا څنګه رب دی او څوک دی کوم ځای کې اوسېږي. نو داغه لپاره دې سکیم دا جوړ کو چې دا بازونه نه دي باز دای اونو ول دې بچی سرور اونې ور دای اوساتلو خو مضبوط چې دې خوراک مراد به ورخه بهترین ورکاو خې ځان سره عادت توفیق وپالل چې کله داسې ځواني ته ورسېدل او طاقت کې شو برابر شو نو به یو صندوق جوړ کو یو صندوق جوړ کو په دې صندوق کې دوه دروازې وکړي یو بر طرف ته یو لاندې طرف ته او د سلور واړو ګټونو باندې داسې چوکې چې دي هغه مضبوطې وتړلې چې هغه داسې وایي چې د دننه طرف نه به داسې چې تاویل ښکته کېدي او بره کېدي به او د سلور واړو چوکو د سرونو کې چې غوښه ځوړنده کړله او دغه چې کوم مرغان دای د یو یو ګټ سره تار ولا وتړو په خپو کې ولا وي پړې واچو مضبوطي وتړل نو دا باندې چې دی به غوښه پسې چې دی اوچتېدل او د غوښې دی اوچته دغه کړې وخه کار اوچتا نو دی به دا غوښه دی پسې ودونو هغه به بره پغې پسې روان شو نو چې کله روان نو هغه چې دی خو مضبوطي ساتلی نو یو دا نمرود او یو ځان سره بل کارکون چې دی خادم چې هغه ځان سره په صندوق کې نو دروازې بند کړې نو هغه چې بره تنوي دا صندوق چې دی ځان سره روان کو بره نو هغه چې څومره په بره تل خو هغه چې کوم سره روانه نو هغه دی به د غوښې پسې د نیو کوشش کوو هغه به په بره روانه نو یو ورځ مزلې بره وکړو چې یو ورځ مزلې بره وکړو د خپل خادم ته وی چې دا بره دروازه کولاو کې څنګه د اسمان را نږدې شوی کنه ورسېدلی یو کنه نو چې هغه کومه دروازه کولاو دوی چې را دی هغه چې څنګه اسمان د ځمکې نه ښکارېدو مساغه شان ښکاري نو وی چې ښا دروازه بند کړه نو چې ورځ مزلې بیا وکړو نو بیا ورته وی چې اوس وګوره او بالکل خلاف نږدې شوی نو چې کله خلاف دی په منځ کې حایل شو چې بره وکتل خادم ته وی چې اوس وګوره هغه ته چې موقع حالت چې څنګه مخکې نه ښکاري موقع شان اسمان ښکاري لري بیا ته چې دواړه دروازې کولاو او چې ښکته وکتل نو په دې اولنی حالت کې چې ښکته کتلیو نو د ازمکه دوی د ازمکه ټوله چې دم د یو طالب په شان ښکاري بس ورو کې یو طالب ښکاري او دا غرونه چې دا پکې داسې دا وریځ په شان ښکاري چې خپل وریځ په شان پکې ښکاري او په دې دویم صورت کې ته وی چې بر اسمان هغه شان لري ښکاري او لاندې صرف تیار ښکاري اسم نه ښکاري نو وی دې چې دا ټیم کې یو غیبی आवाज وشو چې اے باغی ته څومره پورې مزل وکې باغی څومره پورې مزل وکې نو وی د چې आवाज واورېدو دا کارکون ته چې غشي راکنو د سا کمان او غشي وسو د سپاره یو غشي ویشتو دی आवाज طرف ته نو الله جل جلاله صرف اسې خودروي هغه غشي واپس راغله په اینه کې شروع نو مفسرین ذکر کړي بعض مفسرین ذکر کوي الله جل جلاله سمندر نه چې یو مې چې هغه داخلات ورسو هغه په کولو کې دا کوم غشي جو هغه شو په اینه کې او بعض مفسرین ذکر کوي الله جل جلاله بس یو مرغه راولي هغه په کولو کې دا باغی په اینه کې چې شروع شو نو د خپل خادم ته وی چې د بره والا کار هم تمام باغم ختم کو اوس کته واپس تل پکار دي نو یا کارکون دی وی چې دی وغه دغه چې دا ډکی دغه دا کو چې دغه چې دا مرغان په شکته راځي وس نو موږ پکته بلل شو نو چې کله کته دا مرغان دا په شکته روان شو نو چې کته روان شو تیزه باندې راتل نو چې غرور ته کله لګرانی دي شو आवाज یې واوریدو نو غرور چې دی ابي د دینه او یې دل چې کني څه आवाज راګو ممکن چې قیامت برپا شي نو د قیامت د برپا کېدو د وجه نه او خزیدل نو ممکن و چې د خپل زینو نه خزیدلی وي نو علي رسول فرمایي دا طرف ته اشاره کوي دا واقعي طرف ته چې لتزول منه الجبال د دې د سازش د نمرود د سازش د وجنا د دې د کافرانو نمرودیانو فاسقانو فاجرانو مشرکانو د سازش د وجنا ممکن ده چې غرونه او خزيږي نبي مفسرین باندې ذکر کوي چې لکه قاضي ثنا الله فانی فتی رحم الله چې دا واقعا د عقل خو خلاف د عقل نو چې دا بل څنګه کیږي وي په نقل کې چې دا ثابت ده فرمایي چې په نقل کې ثابت ده